په پېښور کې په پېښور ګل آباد کې کاشف خلک خپله مور ډېره بېدردۍ سره قتل کړله او دا عزتمنو اخر ولې قتل کړه د مور اخر داسې کومه ګناه وه چې زوی یې راپاڅېدو او خپل مور یې قتل کړه. ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو که چېرته زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې یو ساده ټلۍ نشانه ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو په پېښور په ګل آباد محله کې د مور ډېره بېدردۍ سره قتل کړله. د مور دا ګناه وه د کاشف خپل ماما تللی او رپورټ یې ورباندې کړی خو کاشف بیګا همدغه خبره وکړله چې د مور به مې زما ښځې سره روزانه جنګ جګړې کولې خو اخر تنګ د دې جنګ جګړو نه راغلم او راپاڅېدم او خپله مور مې په سر باندې ویشتله. خو مینوالو دا واقعه د دې بیګا چې کومه زلزله شوې د زلزلې نه 10 منټه مخکې دا واقعه شوې ده او الله تعالی ورباندې بیا داسې غذاب راوستلو 10 منټه بعد ورپسې بیا زلزله وشوله چې کاشف خپله مور ډېره بېدردۍ سره قتل کړې وه. مینوالو یو کس راپاڅوي او خپل جنت د خپو لاندې هېڅکله د ښځې په سر باندې خپلې مور مه کنځئ مه خپلې مور سره جنګ جګړې مه کوئ خپله مور مه قتل کوئ ځکه چې نښه میاشت د دې مور په خېټه باندې ګرځولې څومره تکلیفونه یې برداشت کړي وي هغه تکلیفونو ته اوږد په هر باندې ستاسو څخه د حتما نسه خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ او زموږ د عزتمن نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې دا چې غواړه چې دغه شانتې معلوماتو نه ځان خبر کړو زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې یو ساده ټلۍ نشانه ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.